د مکې مکرمې کې چې کومه دا توره کوټه دی چې ته بیت الله ویل کېږي یا کعبۃ الله ورته ویل کېږي، دا بیت الله یا کعبۃ الله چې دی څو ځلې وران شوی دی او څو ځل جوړه شوی دی. مورخینو دې په باره کې مختلف رایې دي، چا زیات لیکلي دي چا کم لیکلي دي. مولانا ادریس کندیلوي صاحب رحم الله علیه هغه چې دا کعبۃ الله بیت الله شریف چې دی 15 ځل چې دی دا جوړ شوی دی. ټول ناول آدم علیه السلام د جوړ کړی دی. دویم بیا چې د نوح علیه السلام په زمانه نبوت کې په نوح علیه السلام قوم باندې سیلاب راغله، طوفان پې راغله، نو په هغې کې دا ورانه شوه، خرابه شوه. بیا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړه چې دا میلاو شو او دوی دا جوړه کړله. دریم ځل قریش چې دي د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه 15 کاله مخکې دوی دا جوړه کړې ده. یعنې پیغمبر علیه السلام ته نبوت نه و میلاو شوی، له 15 کاله و قریش را جمع شو دا بیت الله شریف چونکې خرابه شوي او اوبو د وجې نه او بارانونو د وجې نه همدارنګې څه اور لګېدل هغې د وجې نه خرابه شوې وه، نو دوی بیا څلورم ځل بیا جوړه کړه، دریم ځل. او بیا څلورم ځل چې دی حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه چې کله د مسلمانانو خلیفه شو نو هغې دا شهیده کړه او بیا بل دوباره جوړه کړله. بیا چې کله حجاج بن یوسف د عراق گورنر و نو هغې چې د کوم عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه جوړه کړې وه دی دوباره شهیده کړله او د هغې په ځای باندې بیا بیت الله چې دی جوړه کړله. نو دا ټول چې دی 15 ځل برابریږي چې دا بیت الله چې دی دا د دې تعمیر شوی دی او دا جوړه شوی دی.